صاحب د انډیا لوبغاړو خپل بدله واغشته. پاکستان پسې 3-0 اشارې شروع کړې، څنګه چې حارث رؤف د انډیا مینوالو ته د 6-0 اشارې کړې وي او د انډیا لوبغاړي موږ ته 3-0 اشارې کوي. مطلب دا چې په دې ایشیا کپ کې تاسو نه موږ 3 لوبې وګټلې او تاسو موږ نه یو هم نه ګټلې. اوس که موږ حقیقت ته وګورو که نه او منافقت نه کوو، نو سچایي او حقیقت دا دی چې انډیا موږ له په کرکټ کې ماته راکړه، نو موږ له انډیا له په کرکټ کې ماته ورکول پکار دي. دا نه چې موږ هغوی د جنګونه یادو. جنګونه د ایرفورس کار دی، هغوی خپلو کې رانجي د خپل سیسټم به خپله چلی. کرکټ دی. کرکټ کې تا نه په یو سیریز کې 3 لوبې وګټلې، تا ته یو نه ده ګټلې، نو تا حق نه جوړیږي چې تا هغوی پسې اشارې وکړي، تا هغوی پسې ګندګیرې وکړي. صحیح ده. اول ځان دومره سټرونګ کا چې په دې کرکټ کې ورله ماتې ورکړي، دې کرکټ کې ورله چې کوم شکست ورکړي، نو که بیا ورپسې اشارې کې، نو ستا به چې کوم خبرې وي دنیا هم مني، ستا به حق هم جوړیږي او خوند هم درسره کوي. او که نه په کرکټ کې د هغوی د بس نغدي په څپېړو دی وایي او د مخ ته وایي او ماتې درکوي، او ته پسې بیا لکه د ایرپورټ اشارې کوې، نو مړه دا خو یار شرمول دي. منګ هم به شرموي، ځان هم شرموي. د کرکټ ټیم مضبوط کې ماتې ورله ورکړې، نو که بیا اشارې کوي او که هر څه کوي، خوند به کوي بیا.